چاوی موږ د جماعت اوبه استعمالو نو که ټول خلک پې راضي وي او جماعت سره امداد کولی شي لکه کلو کې دی دا زنانه د جماعت نه بورقي وړي نو خیر دی. چاوی تبلیغ کې مزه بچو له رزق پیدا کې نو دا څنګه دواړه خبرې صحیح دی. رزق ګټلم د بال بچ د پاره ضروری دی او چې وخت در سری نو د دین په لار کې وځه خدای په دې نیت وځه چې خدای زما اصلاح وکړي. نو تبلیغ کې چې سړی وځي خدای درې صفته پکې پیدا کوي. یو پکې عاجزي راځي او عاجزي لوی صفت. دویم پکې خدای سخاوت پیدا کوي. دریم دا چې ایمان مضبوط شي هر وخت د آخرت خبرې اوري او د جنت او د دوزخ دا ګوره د تجربې خبرې دي. دا چا ته حاصلېږي چې څوک پکې وګرځي او چې څوک نه ګرځېدلی هغې ته دا وایي. تبلیغ ښکلی کار دی. قسم دی که ټوله دنیا کې وګرځی نو تبلیغ نتیجې به درته معلوم شي. زه اوس ایران ته تلم په زاهدان کې لوی مرکز دی تبلیغ او د سوات یو جماعت راغلی د 7 میاشتو او ډاکټر کامران د دې ځای د دماغونو سپیشلیست دی هم راغلی خو ما ونه لید مستوراتو سره. نو ډېر کار روان دی. ډېر اوده مسلمانان بیدار شي ډېر بد عمله خدای نیکان کي مدرسې جوړې شي بال بچ باندې دین زده کي نو دا څومره ښکلې خبره ده. نو که امریکې ته لاړی که جرمني ته لاړی که د عربو ملکونو ته لاړی که د عجمو ته نو د تبلیغ نتیجې به ووینئ په خپلو سترګو. نو ښکلی کار د دې وخت د دې نه ګران کار شته چې سړی خپلې پیسې لګوي خپل وخت لګوي او تا ته هغه خبره کوي چې ستا په ایمان دی. راځه وروره مونځ وکړه راځه وروره مسلمان شه راځه وروره دا کار وکړه. نوې خبرې نه کوي نوې ذکر نه ښایي نوې مسله نه بیانوي. مسله ماقه ده چې کوم د خدای او د رسول نه نقل او تا ته ښکلې خبره کوي. نو زه خو یم شکر ادا کول پکار دی. دې وخت کې د دین خدمت ته ډېر ضرورت دی